أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. او هر کله چې تپوس کوي ستانه زما بندگان زما په باره کې فإني قریب نو یقینا زه نږدې ما قبلو ما دعا د دعا کوونکي کله چې ما نه دعا غواړي ما رابلي فلیستجیبوا لي نو خبره دې وبني زما وليؤمنوا بي او یقین دې وکړي په ما باندې لعلهم يرشدون د دې لپاره چې دوی سمه لار بیا مومي. ربط د مخکې سردار چې مخکې آیات کې بحث د روجې تیر شو او روجه سبب د قرب د الله تعالی دی، په دې سره الله ته سړی نږدې کېږي. دلته د دعا ذکر کوي، په دعا سره هم الله پاک ته سړی نږدې کېږي. دویم ربط دا دی چې مخکې آیات کې وفرمایل ولتکبروا الله علی ما هداکم ولعلکم تشکرون. تاسو د الله بڑایي او لویي بیانوئ په هغه طریقه باندې چې الله پاک تاسو ته ښودلې ده او د الله پاک شکر ادا کوئ. نو اوس دلته د هغې طریقه ذکر کوي چې د الله پاک لویي تاسو بیانوئ نو په څه طریقه به بیانوئ. نو هغه دا ده چې دعاګانې کوئ او که ذکرونه کوئ دا په پټې طریقه باندې کوئ، پټ کوئ. دا وروستو شان نزول نه هم معلومیږي. چغې مه وباسئ، په زوره مه وایئ. الله پاک نږدې دی، چې نږدې دی نو هغه ته خپلې دعاګانې کوئ. دریم دا دی قاسمي په خپل تفسیر کې لیکل دي چې کله الله رب العالمین د روجې د ماتولو په وخت کې دعاګانې قبلوي، ترغیب یې ورکړه. مخکې د روجې بحث و، اوس یې دلته د دعا ته ترغیب ورکړه، دعاګانې ما نه غواړئ زه قبلومه. لکه حدیث کې هم دغه شانتې راځي للصائم عند فطره دعوة مستجابتنا. د روژهدار دپاره په وخت د روژه ماتي کې یو دعا خامخا قبلیږي. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما به د افطار په وخت کې ټول ماشومان بال بچ دا را غونډ کړل او دعا به یې غوښته او دا به یې فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د روژهدار دعا د افطار په وخت کې قبلیږي. او بل یو حدیث کې دا راغلی دی چې د 3 کسانو دعا نه رد کېږي، د عادل امام بادشاه او روژهدار او دریم د مظلوم دعا الله پاک قبلی. الله پاک په خپل عزت باندې قسم کوي چې لانصرنک ولو بعد حین، زه ستا خامخا امداد کومه اگر چې لږ ټیم به پې لګي. څلورم مخکې بندګانو ته په تکبیر او ذکر او شکر باندې حکم وکړو. نو اوس دلته وایي چې ستاسو د هر څه نه زه خبردار یم، نو شکر نه ستاسو خبر یم، ستاسو د اواز اورم، ستاسو دعاګانې قبلومه، ستاسو امیدونو زیمه، نو ستاسو امیدونه به نه ضایع کېږي. او شان نزول د دې دا دی چې بعضې صحابه کرامو یا روایت کې دا هم راغلی دی چې یو پنډچي تپوس کړی و نبي علیه السلام نه، ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم آیا زمونږ رب نږدې دی چې موږ سره خبرې وکړو په پټه، او که لرې دی چې هغه ته موږ چغې وباسو، اواز ورته وکړو. نو په دې تپوس کې د ده نیت صحیح و خو علم ورته نه و. نبي علیه السلام خاموشه شو. نو الله پاک دا آیت نازل کړ چې دا خلق ستا نه تپوس کوي زما په باره کې، نو زه خو نږدې یم، دعا کوونکي قبلومه کله چې زما نه دعا غواړي. دویم شان نزول دا هم بیان شوی دی چې یهودو دا ویلي و چې موږ د خپل رب نه دعا څنګه وغواړو، حالا کې دا پیغمبر خو وایي چې زموږ او د اسمان ترمنځ 500 کاله مسافت دی، نو دا خو پورته د 3,500 کالو مسافت شو. الله پاک د عرش له پاسه دی، نو دومره لرې دعاګانې هغه کوم ځای وړي او هغه کوي قبلوي. نو دا آیت نازل شو. دریم دا دی چې بعضې صحابه کرام په روژه کې
د حکم د سخوالي په وجه باندې د هغو نه مخالفت شوی د هغو باندې لږ وروستو را روان دی چې خوب به وشو یو سړی به اوده شو د هغې نه وروستو بیا د هغه دپاره جماع کول او دغه شانې خوراک څښاک د هغه دپاره حرام و هغوی نه خلاف شوی په دې حکم کې نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته خپیمانه راغلل او توبه یې ویسته او تپوس یې وکړو چې آیا الله به زموږ دا توبه قبوله کړي نو دا آیت نازل شو چې زما بندگان تپوس کوي نو زه نږدې یم زه دعاګانې قبلوم کنه او توبې هم قبلوم نو گویا کې دا آیت چې کوم دی بیا د دې وروستو آیت دپاره یو قسمه تمهید دی او څلورم دا دی چې قتاده وایي چې صحابه کرامو تپوس کړی و چې موږ د خپل رب نه څنګه دعا وغواړو ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم عطا په روایت کې دا دی چې په کوم وخت کې موږ دعا وغواړو چې الله زموږ دعا قبوله کړي نو دا نازل شو چې هر کله چې دو دعا غواړي زمانه په هر ټیم کې چې نو زه دعاګانې قبلومه نو د دعا د قبلولو ځای هغه الله رب العالمین دی که څوک دعا غواړي خپل حاجات وړاندې کوي نو الله پاک ته وړاندې کوي تبیان القرآن جلد نمبر 2 د دې آیت د لاندې غلام رسول سیدي صاحب هغه لیکل دي بریلی عالم دی ردی کړلی په بعضې کسانو باندې چې زموږ په زمانه کې بعضې جاهلان د الله رب العالمین د دعا د غوښتو په ځای باندې خپل حاجات چې کوم دی خپل سوالونه پیر او فقیر ته مخکې کوي د قبرونو آستانو باندې ګرځي خپل حاجات بیانوي د اولیاءو نظر کوي حالانکې هر شی چې کوم دی د هغې دعا غوښتل د الله نه پکار ده او نظر منل هم د الله حق دی ځکه چې نظر او عبادت او دعا او نظر دا دواړه عبادت دي او د غیر الله عبادت دا خو جایز نه دی نو اجیب دعوت الداعی زه قبلوم دعاګانې زه الله پاک فرمایي کله چې دا دعا کوونکی دعا کوي نو د دې وجې نه علماو لیکل دي چې ټول ذکرونه او دعاګانې دا په پټه ویل پکار دي ځکه الله فرمایي ادعوا ربکم تضرعا وخفیا تاسو دعا غواړئ د خپل رب نه په عاجزۍ سره او په پټه باندې نو په جهر کې دومره ادب نشته لکه څنګه چې په اخفا کې ادب دی هغه ځایونه چې په شریعت د هغې د جهر اجازت ورکړ دی نو هلته جهر پکار دی اذان چې کوم دی دا په زوره ویل پکار دی تکبیرات د تشریق په اخترو کې چې وایي دا په زوره دي جهري منځونه دي تلبیه د محرم چې احرام وتړي هغه تلبیه وایي په زوره باندې نو جهر چې کوم دی هغه هر ځای کې نه دی پکاره بخاری او مسلم کې حدیث دی ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي چې موږ په یو غزا کې د نبی علیه السلام سره روانو نو موږ به چې په یو غونډۍ باندې ختلو یا په یو غونډۍ به کوزېدلو یا یو وادۍ ته به کوزېدو نو موږ به په زوره تکبیر وي نو نبی علیه السلام زموږ خواله راغی او وی فرمایل یا ایها الناس اربعوا على انفسکم انکم لا تدعون اصم ولا غائبا انکم تدعون سمیعا قریبا ای خلقو په خپل ځان باندې رحم وکړئ تاسو کون او غایب ته آواز نه کوئ تاسو خو هغه اوریدونکي او نږدې ذات ته آواز کوئ نو تاسو چغې ولې وباسئ او دا حدیث په آخر کې دا دی ان الذي تدعون اقرب الى احدكم من عنق راحلته یقینا هغه ذات چې تاسو هغه رابلی هغه خو ستاسو د دې اوښې د سټ نه زیات تاسو نږدې دی یو سړی چې په اوښه باندې سوري نو هغه د ټول ناول نظر د هغه په دې سټ باندې لګي او ورته نږدې د هغې نه زیات نږدې دی فإني قریب زه نږدې ما حسن بصري وایي چې د پټې دعا او د ښکاره دعا په منځ کې اویا چنده فرق دی پټه دعا غوره ده چغې به نه وباسي فإني قریب زه نږدې ما قرب چې دی دا یو مشترک لفظ دی نږدېوالي د مکان او زمان مرتبی نسبت حفاظت علم قدرت دی ټولو کې استعمالیږي نو دلته نږدېوالی په اعتبار د علم او د قدرت سره دی په اعتبار د حفاظت او د سمع او اجابت سره دی چې الله پاک وایي زه نږدې ما نو په اعتبار د علم سره تاسو ته نږدې ما په اعتبار د قدرت سره تاسو ته نږدې ما الله پاک د هغه لا زمان لا مکان دی په هغه باندې زمانه نه جاري کېږي او مکان کې هغه نه دی چې د هغه دپاره یو ځای دی چې په دغه ځای کې موږ ته نږدې دی
په اعتبار د علم او د قدرت سره نږدې دی. نور هغه ثم استوى على العرش، الله پاک استوا کړه په عرش باندې، په عرش باندې دی. هلته هم دی په اعتبار د علم سره چې کوم دی او په اعتبار د قدرت سره چې قدرت هر چاته نږدې دی، علم هر چاته نږدې دی. دا معنا ده. نو اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، زه دعا قبلومه د دعا کوونکي کله چې زمانه غواړي. نو دعا په دوه قسمه ده، یو دعا اول عبادت ده، یو دعا اول اجابت ده. نو معنا دا شوه چې اصیب من عبدنی، اجیب دعوت الداعی، زه دعا قبلومه د دعا کوونکي، نو زه عبادت قبلومه د هغه چا چې زما عبادت کوي، یعنی په هغې باندې زه ثواب ورکوم. یا دعا د حاجت ده چې خپل حاجات او ضرورت الله پاک ته پیش کی، الله پاک دغه ضرورت دغه پوره کوي. اذا دعانی، کله چې اذا دعانی، هر کله چې په هر وخت کې په هر ځای کې زمانه غواړي زه قبلومه. نو بیا په دې باندې سوال دا واردېږي چې دعا خو دلته دې آیت کې وایي چې الله پاک قبلوي، او بعضې ډېرې دعاګانې داسې چې هغه د بنده نه قبلېږي. د هغې یو جواب دا دی چې دلته قید دی په دې کې چې اذ شئتو، که زما خوښه شي زه د دعا قبوله کړم، او که خوښه مې نه شي نه قبلوم. او دا قید لګول دا مناسب وي نه دي. نو بل توجیه پکې دا ده چې هره دعا قبلیږي، خو د قبلېدو صورتونه هم مختلف دي. کله یو سړی یو مقصود غواړي، الله پاک هغه مقصود د پوره کړي، ورکړي وله کله وله اجر او ثواب ورکړي. کله په ده باندې یو مصیبت روان، الله پاک د ده نه هغه مصیبت لرې کړي. کله الله پاک د ده دا دعا د آخرت دپاره ذخیره کړي، بیا په ورځ د قیامت ده ته ډېر ثوابونه میلاو شي او ډېرې بدې میلاو شي. دی حیران شي دا څه دي. نو دی وایي دا د څه شي؟ نو الله پاک ورته وفرمایي چې دا ستا دعاګانې دي چې په دنیا کې به تا دعاګانې کولې نو هغه ما ذخیره کړې. نو په مصلحت باندې هغه بنده نه دی خبر چې کوم شی د ده دپاره فټ دی، ښه دی، د دې نه الله خبر دی. نو ماشومان چې جاړي اوس تبی ده یخنۍ وهل سینه خرابه ده، او دلته اواز سړي وکړو چې ملایانې راغلي دي، ملایانې ماشوم به یې ماله راوړه، په ژړا شروع کړي. هغه پلار هغه بل کس ولیږي ورشه وایي راوړه ده، هغه ځانه په بل طرف لاړ شي رانه وړي وله. بیا چې لږ ډېټ راشي هغه ځان د اوده شوي، هغه خبره تېره شوي. دا ولې نه ورکوي؟ دا ځکه چې د هغه پکې خیر نشته که نه. دا ملایي چې ورله ورکړه خو هغه سینه ښه خرابېږي، نقصان دی په دې کې. نو هغه پوهېږي، دا پلار یې په دې خبره پوهېږي. نو الله رب العالمین د دې بندګانو په حاجتونو هم ښه پوهېږي چې کوم یو شی د ده لپاره مناسب دی چې ورکړم، کوم یو نه دی چې هغه ورنه کړم. نو د قبلولو او د نه قبلولو دا خبرې مه کوئ، غم د دې مه کوئ چې دا دعا به مې قبوله شي او که نه، او د دې غم کوئ چې د دعا توفیق الله پاک راکوي او که نه راکوي. عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې زما دا غم نشته چې زما دعا به قبوله شي او که نه به شي، خو بلکې غم ما سره دا دی چې د دعا دروازه په ما باندې کولاو شوې ده او که نه ده، زه دعاګانې وغواړم. نو دعا هسې نه ځي که ستا هغه تا ته هغه شی په هغه وخت کې میلاو نه شو، ته چې کوم شی غواړې، نو وروستو تا ته نورې ډېرې فایدې میلاویږي. دریم جواب دا دی چې هره دعا قبلیږي، خو د هغې څه شرطونه دي. نو په هغه شرطونو سره الله پاک بیا دعا قبلوي. نو اول شرط دا دی چې سړی به مؤمني. دویم دا دی چې استجابت به پکې، حلال حرام به پیژني، په هغې باندې به عمل کوي، د الله رب العالمین احکامات به مني. دریم دا دی چې زړه به غافله نه وي. لا یستجیب دعاءنا لا عن قلب لا غافل لاهنا. الله پاک دعا د هغه سړي نه قبلوي چې هغه په غافل زړه سره دعا غواړي، د هغه دعا نه قبلېږي. د ټولو ګناهونو نه به توبه وباسي، قبلې طرف ته مخ کړي او لاسونه به پورته کړي او د الله د اسماء الحسنا نه د دعا شروع کړي، لکه یا رب، یا ارحم الراحمین، یا ستار، یا غفار، دغسې الفاظ دي وایي. او بیا د هغه ثنا صفت د الله پاک دا دې شروع کړي. بیا د درود شریف وایي، بیا د خپل حاجتونه چې کوم دی هغه مخکې کړي الله پاک ته. اخلاص به یې پکې، او دعا کوونکې به خپل هغه عاجزي الله پاک ته پیش کوي، ځان به عاجز ښکاره کړي، او د ګناه دعا به نه کوي، د صله رحمۍ دعا به نه کوي چې خدای دې بعد دې خپلوالۍ نه خلاص کړي. دغسې دعاګانې دا به نه وي.
جلتی به نه کوي چې دعا چې کوم دی هغه په دې وجه باندې پرېږدي چې دا زر نه قبلېږي جو بس بیا دعاګانې نه کوي نو دا جلتی به نه کوي دا به قبلېږي دعاګانې الله پاک د پیغمبرانو هم قبولې کړې ده په هغې کې هم ډېر وختونه وتي وو د یوسف علیه السلام او دا شانته د نورو پیغمبرانو د ایوب علیه السلام 18 کاله وروسته بیا هغه ته صحت پیدا شو یوسف علیه السلام ته چې بادشاهي میلاوېده نو هغه 40 کاله پکې وتي وو او د دعا د قبلېدو یقین به کوي سلو الله وانتم موقنون بالاجابه ای خلکو د خدای نه سوال کوئ او حال دا چې تاسو په قبلولو باندې ستاسو یقیني بیا د مسافر دعا چې کوم دا ښه قبلېږي د مظلوم سړي دعا قبلېږي بیا د قبولیت اوقات دي په هغې کې د سړی دعا کوي قبوله به شي لکه د شپې آخري درېیمه حصه د اذان په وخت کې د اذان او د اقامت په منځ کې د روجمات په وخت کې د باران ورېدو په وخت کې د جهاد په وخت کې چې کله صفونه تیار شي د جمعې په ورځ یو ساعت دی په جمعه کې چې هغې کې دعا قبلېږي یا منبر ته چې امام خیږي دغه راواخله د مانځه د ختمېدو پورې یا د مازدیګر د مانځه نه راواله تر ماښامه پورې دغه ټایم کې دعاګانې ښې قبلېږي سجده کې دعاګانې ښې قبلېږي نبي علیه السلام وایي تاسو سجده کې دعاګانې کوئ سړی لمونځ کوي په سجده کې او په فرضو کې چې کوم دی هغه په جومات کې لمونځ کوي نو چې دغسې اوږدې دعاګانې امام کوي بیا خلک تنګېږي تښتي بیا نو په نفلو کې خو دی ځان نه نفل کوي نو کوي دې ځانه په سجده کې دعاګانې غواړي هغه دعاګانې چې قرآن او حدیث کې دي هغه دې ځان له غواړي په دې کې څه منع نشته بیا حرام خور باندې حرام به نه خوري د مور پلار دعاګانې هغه ښې قبلېږي د بچي په حق کې د غایب دعا چې کوم دا قبلېږي بیا پاک مکانات دي په هغې کې الله پاک دعاګانې قبلوي لکه مکه کې کعبه معظمه کې ملتزم کې میزاب رحمت کې ریاض الجنت کې ټول حرم کې او چې دعا غواړي نو په هغې کې دې په چینګه خوله دعا غواړي عاجزي دې کوي په چینګه خوله حدیث کې دي تاسو دعا کول نه مه تنګېږئ ځکه چې کوم سړی همیشه دعا کوي نو هغه چاته نه هلاکېږي نو فلیستجیبوا لي نو دغسې دا حسن حسین چې کوم دی د هغه د دعاګانو کتاب دی هغې تقریبا 52 طریقې لیکل دي 52 شرایط دي چې په دغه شرایطو باندې دعا وکړی شي بیا هغه سړی په خپله پوه شي دا قبوله شوې ده لاس پورته کړي غوډه پې ځیږ شو او ویې ژړله او د ده د زړه نه یې وغوښته د زړه نه چې د ده یو حاجت دی ضرورت دی او ده ووایي چې دا بل ځای مې نشته ربه ته به یې پوره کوې دی چې له الله سې نه یې کته کړی هغه دی پوه شوی چې دا دعا قبوله شوې ده چې دا موږ چې دا ثابت ورځ لګیا را ما وبخښي زما مور پلار وبخښه یا نیکونه وبخښه دا چل وکړه د لمانځه نه وروسته زر زر دغه دا خو یو یاد یو شی دی هغه موږ ویو دا موږ دعا نه غواړو خو یادې خبرې دي هغه موږ ویو هغه روزانه دغه خبرې په دې ژبه باندې لکه سړی چې لمونځ کوي دا موږ یاد کړل دی نو که بیا زموږ فکر یو که نه خو دا موږ ټیک کوو اول نه تر اخره پورې بس کومه طریقه چې موږ یاد کړلی دا دې کې غلطي نه راځي خو فکر خدای ته نه زمونږ نه د دعا په چل باندې پوهېږو دغه چې دعا سړی وغواړي بیا قبلېږي نو دا خلق دی زما خبره ومني که دو دعاګانې قبلوي نو زما اطاعت دې وکړي نو دا دلیل دی په دې خبره باندې چې څومره د الله پاک اطاعت کېږي هغومره به الله پاک د دعا ښه قبلوي حدیث کې دی د الله تعالی بعضې بندګان داسې دي چې هغه په الله باندې قسم وکړي نو الله پاک د هغو قسم پوره کوي حالان کې هغه دوړجن به برسري په بد حالت به چې یو قسم وکړي په الله باندې چې خدای پاک دا کار به ته خامخا کوي نو بیا خدای پاک د هغه قسم پوره کوي وله هغه کار وله کوي نو دی چې خپل خواهشات قربان کړي الله پاک ته نږدې شي نو خدای پاک بیا د خبره کته نه اتوي ځمکې ته نو موږ زمون خدا خوی دی موږ ګیري کوو چې زما دعا نه قبلېږي او د خدای پاک چې کوم احکامات دي هغې باندې موږ عمل نه کوو ما ته د خدای څه حکم دی چې هغه موږ ومنو اول دغه منل غواړي بیا وروسته چې دعا وکړو نو هله به قبوله شي نو موږ د خدای نه ګیري کوو او ځان عمل نه کوو نو اکثر خلق دغه شانتي نو زما خبره دې ومني په ما دې ایمان راوړي نو ایمان چې کوم دی هغه یقین دی دې یقین وکړي په ما باندې چې دا دعا به الله پاک خامخا قبلوي نو لعلهم یرشدون د دې لپاره چې دوی ته نیغه لار میلاو شي سمه لار دوی ته میلاو شي
نو کامیابی ته رسیدل په دغه خبرو باندې دي. واذا سالك عبادي عني او هر کله چې سوال وکي ستانه اے پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم عبادي زما بندگان عني زما په بارک فإني قریب یقینا زه نږدې اجيب دعوه الداعي قبلو مزه دعا کون کی دعانی کله چې دعا غواړي زمانہ فليستجيبوا لي نو خبره دی ومني زما وليؤمنوا بي او یقین دیو کی په ما باندې ایمان دی راوړي په ما باندې لعلهم يرشدون د دې لپاره چې دوی سملار بیا مومي. ربنا ظلمنا انفسنا لا اله الا انت